د بېنظیرو د روپو په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم. کومو کسانو ته چې د ډېر وخت نه دا روپۍ میلاویږي هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. کومو چې نوی رجسټریشن کړی دی نو هغه کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. زیاتکر کسان د دې په باره کې اکثر زموږ نه تپوس کوي په واتساپ باندې اکثر په ویډیو کې لاندې کمنټس کړی وایي موږ ته دا روپۍ چې دي د ډېر وخت نه میلاوېدلې او اوس دا روپۍ چې دي دا موږ ته نه میلاویږي. ځینې دا وایي زموږ د رجسټریشن پوره ورځې وشوې او تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ. په دې شیر کولو باندې چې دی هیڅ څه پیسې هم نه راځي او پرې کار دی. نو دا ویډیو شیر کوئ او دا لایک کمنټ چې دی دا پې لازم کوئ چې دغه پې تاسو وکړئ نو دا نورو کسانو ته چې دی هم دا ویډیو ورورسي او هغه د دې خبر نه چې دی خبر شي. ځکه د دې په باره کې زیاتکر کسان تپوس کوي چې موږ ته دا روپۍ چې دي د مخکې نه میلاوېدلې او اوس چې دي دا روپۍ موږ ته نه میلاوېږي. نو په هغې کې نوي نوي اپډیټ چې دي دا راغلي دي خو دا کسان چې دي د دې اپډیټونه نه دي خبر. کومو کسانو ته چې د ډېر وخت نه دا روپۍ میلاوېږي نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته نه میلاوېږي او کوم نوي کسان چې دي هغه به دې پروګرام ته چې دی هغه به رادننه کېږي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ که تاسو ته میسج د رجسټریشن راغلی نو تاسو به خپل رجسټریشن کوئ. که تاسو رجسټریشن ونه کړو نو هم به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاوېږي او که رجسټریشن یې وکړو نو هم به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاوېږي. د دې د وجې نه به نه میلاوېږي چې ستاسو کوم رجسټریشن چې دی د هغې تصدیق نه شي نو تر هغې پورې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاوېږي. کله چې د هغې تصدیق وشي نو دوباره به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته شروع کېږي. نو که تاسو ته میسج راغلی نو تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ. چې دوباره وکړئ نو د هغې نه وروسته به ستاسو تصدیق وشي نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاوېږي. بل لا کم کسان چې رجسټریشن نه ځي او د هغو سره بي فارم نه نو د هغو رجسټریشن چې دی دا به نه کېږي. بل لا که ستاسو ماشومان نه او فارمبي نه نو بیا به هم ستاسو رجسټریشن چې دی دا به نه کېږي او په راروان وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته نه میلاوېږي. چې د کومو کسانو سره فارمبي نه نو هغې کسانو ته چې دی هم به دا روپۍ چې دی دا نه میلاوېږي. په دې کې راځو نوي کسان ته. کومې نوي کسانو چې رجسټریشن کړی هغه وایي زموږ د رجسټریشن پوره ورځې وشوې او موږ ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو نن سبا زیاتکر کسان چې دی په دې رجسټریشن کې سالي ډاینامیک سروې چې کومې ته ویلی کېږي نو دغه رجسټریشن چې دی په دې کې زیاتکر کسانو حصه اخیستې. زاړه کسان چې دی هم پکې ځان رجسټر کوي نو په هغې کې تاسو لال لږ ټایم درکوئ. ځینې کسان داسې دي چې 8 میاشتې پسې روپۍ شروع شي. ځینې داسې دي چې کال پس د هغو روپۍ چې دي دا شروع شي. د هغې لپاره به تاسو صبر کوئ. تاسو به صبر کوئ. بل لا چې تاسو به خپلې روپۍ چک کوئ. که تاسو خپلې روپۍ نه چک کوئ نو تاسو ته هم داسې پته نه شي لګېدلی چې زموږ روپۍ راغلې دي که نه دي راغلې. ځکه هغه خو چې موږ به تاسو ته د 8171 نه چې دی میسج به کوو خو زیاتکر کسانو ته دا میسج نه راغلی او روپۍ چې دي دا ورته بیا هم میلاوېږي. د هغې لپاره تاسو داسې چل کوئ چې آنلاین هم خپل اهلیت چک کولی شئ. د دې په باره کې زموږ ویډیو چې ده هغه شته. که تاسو ته هغه ویډیو نه معلومېږي نو تاسو لاندې کمنټس وکړئ زه به پرې دوباره ویډیو جوړه کړم. بل لا کوم ځای کې چې روپۍ میلاوېږي د بېنظیر روپۍ میلاوېږي هلته کې ځای او خپلې روپۍ چې دي دا چک کوئ. که هلته کې ستاسو روپۍ راغله په اکاونټ کې جمع شي نو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا میلاو شي. بل لا چې نوي نوي روپۍ راشي نو هغه په اکاونټ کې نه جمع شي تاسو لږ لیټ ځئ نو که ستاسو په اکاونټ کې هغه روپۍ جمع شي نو تاسو ته به هغه روپۍ چې دي دا میلاوېږي. ځکه زیاتکر نوي داسې تپوس کوي زموږ د رجسټریشن دومره میاشتې وشوې خو موږ ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاوېږي. نو خپل اهلیت هم چک کړئ. که تاسو اهل نه نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاوېږي او که تاسو د دې لپاره اهل نو په راروان قسط کې چې دی دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاوېږي.